السلام علیکم. یو 2 ورځې مخکې د میډیکل کالجو د پاره انټری ټیسټ شوی او پاغي کې یو ډیر غټ سکینډل مخې ته راغلی و. سکینډل چې مخې ته راغی نو بیا یې 43 طالب علمان پکې گرفتار هم کړه، خو آیا صرف دغه 43 طالب علمان جرمدارو یا نور ورته ښکاره نه شو؟ او دا کیس سو دومره ماډرن ټیکنالوژي استعمال شوی وه. دا ټیسټونو باندې هر وخت هر کال څه تنازعه او څه سکینډل پکې مخې ته راځي، خو بیا مونږ د دې صفا ټیسټ کنډکټ کولو دپاره چې څومره کوششونه وکړي، خو په سیسټم کې دننه داسې خلک چې هغه هغوی ناکامه کوي او د هغې نه فایده اخلي. بیا چې ما دا تفصیلات وکته نو په مشرق ټي وي یو صحافي دی لحاظ علي، هغه یو ډېر عجیبه ډیټیل سره تفصیل وی او هغه پکې دا وی چې ما ته په خپله یو کس اپروچ وکړو چې کو ستاسو پیژنګلو والی او ټیسټ ورکوي نو په 35 लाख روپۍ به ورله موږ په ګارنټۍ د 180 نه سیوا نمبر یې ورکوو په 200 کې. او هغه بیا دا وی چې دا یې راته وی چې خیر موږ له د اډوانس پیسې نه راکوي، پیسې د تا سره کیدي چې کله دی پاس شي 180 نه سیوا نمبر شي نو بیا به ولا هغه پیسې ته مونږ لراکي. او دې پیرله چې کم طریقې کار اپناو کو نو هغه د بلوټوث یو لیټیسټ ډیوایس راغلی په هغه باندې دوی دا کول طریقې کار سو چې څنګه دوی یو چپ ور کړو چې د کم سټوډنټانو چې ور سره ډیل کړو چې تاسو به دا ځان سره کې د دې ټیسټ لپاره سلور پیپر تیاریږي او هر طالب علم ته پته نه چې دته پیپر 1 ملاو شو 2 3 4 مختلف خوري کی پیپر او هغه ول ورکي چې یو بل نه دوی نقل نشي کولی او تپوس نه کوي. سیستم خو خدي خود داغه توړ د پارم بیا په دې سیستم کې د سي خلک ناس دي چې هغه داغه توړ رو باسي. د ټولو ته دا وی چې کله تاسو له پیپر درکې نو پاولنی لس منټه کې و تاسو ته مونږ چې پیپر اوټ کو نو تاسو ته میسج وکړو چې آیا تاسو سره پیپر 1 دی، ته صرف بداوي چې آو بل د بیا ته پوسو کو پیپر 2 دی اچ آو کی پیپر 3 دی پیپر 4 دی او بکوي نو بیا هغه تقسیم کی چې پیپر 1 کې بیا دا سوالونه دي چا سره چې پیپر 1 دی هغه ته به موږ دا د ابجیکټیو ټایپس دا جوابونه وایو چې په اولنی سوال کې دا ولیکه، دویم کې دا ولیکه، دریم کې دا ولیکه. دا ترتیب ولا کړو. هغه سکینډل ښکارا شو او پاره کې یو والدین بهر ناسو نو هغه یو زنانه سکیورټي والته وی چې دا زما دا ډیوایس هغه بچی لورکا اسینه هغه اولنی ډیوایس ور سره کار نه کوي نو چې دا وکي هغه نه بیا خبره ښکارا شو. اوس دې کې دوه خبرې دي، یو هغه والدین چې کم خپل بچی په دې 2 نمبر طریقه باندې ډاکټران جوړي، آیا هغوی د ډاکټرۍ قابل دي او آیا هغوی به د انسانیت خدمت وکړي یا به هغوی چې نالایقه سړی ډاکټر شي خو د انساني د ژوند سره لوبې کول دي. او دغه طالب علم چې کم په دې نقلونو باندې اوس دا ټیسټ پاس کړي دی به مخکې په میډیکل کې سکی په دیکو به پاس کوي نو به څنګه ډاکټري. خو زمونږ معاشره دومره اخلاقی پسته ته تللی ده چې مونږ هر جاهز ناجایز کوو، خو چې یو طریقې ته خپل ورسو پای کې والدین او دا سټوډنټان ټول بری طرح ملوث دي. ورسره پکې زمونږ دا ټول سیستم انوالو دی چې مونږه هر 2 نمبر طریقه اپناو خو چې ازې ته ځان ورسو. پرایویټ میډیکل کالجونو کې خلک دې لپاره کوشش پدې کوي چې پرایویټ میډیکل کالجونو فیسونه چې یو ډاکټر جوړیږي نو نن سبا په 1 کروڑ روپۍ لګي، دا غي نه ځان بچ کولو د لپاره دا سوچ کوي چې زه دا 35 लाख بور کو دا سودا بد نه ده کو په نکلی کو پاکلی، خو چې سرکاري میډیکل کالج ته شي دا غي فیسونه ډیر کم دي. نو تاسو سوچو کې چې زمونږ د اعلی ډاکټر چې دی ډیر د وایټ کالر جاب دی، د معاشري کریم چې به د سټوډنټانو اب ډاکټران جوړېدل هغه اوس په دې طریقه جوړ شي نو دی بس د انسانیت خدمت وکړي. امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شوي، کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک ورکې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.